که تاسو غواړئ چې زموږ واتس اپ بل څوک استعمال نه کړي او زموږ د واتس اپ میسیجونه تصویران ویډیو کال آډیو کال دا څوک ونه ګوري نو زه چې درته کوم سیټینګ ښیم دا سیټینګ په خپل واتس اپ کې لازم وکړئ د دې سره بس تاسو واتس اپ چې دی دا به محفوظ شي. بل که تاسو وګورئ نو د ټول نه زیات استعمالولو والا اپ چې دی هغه هم واتس اپ دی او استعمال کوونکي د واتس اپ ډېر زیات سیوا دي. د کم کس سره چې ټچ والا موبایل نو واتس اپ به پکې لازمي که دا نور اپسونه پکې یو که نه خو واتس اپ چې دی دا پکې لازمي. بل واتس اپ موږ د ویډیو کال آډیو کال لپاره هم استعمالو. بل د میسیجونو د خپل ډاکومنټس دپاره چې دی د دې دپاره هم استعمالو. نو که دا بل کس د ځان سره کولاو کړي نو دغه هر سره چې دی دا بیا زمونږه محفوظ نه او دغه ډیټا چې دا هغه ځان ته اړولی هم شي. نو زه چې د کم سیټینګ ښیم چې دا تاسو په خپل واتس اپ کې وکړو نو بیا بس تاسو دغه واتس اپ چې دی دا به څوک نشي استعمالو. زیاتر کسان چې دي هغه دوکشي هم دی او د هغو واتس اپ چې دی هغه نورو کسانو د ځان سره کولاو کړی هم دی. اکثر ورته وایي ستاسو انعام راختلی موږ له اکاونټ کولاو پلانی کوډ چې دی هغه تاسو ته درغی دغه کوډ راته ووایي نو کله چې ورته تاسو هغه کوډ ووایي نو هغه هلته کې ستاسو واتس اپ چې دی هغه د ځان سره کولاو کړي بیا ستاسو سره ستاسو هغه واتس اپ چې دی دا هم نه چلېږي. بیا چې تاسو ته څوک میسیج کوي یا راته ویډیو کال کوي یا آډیو کال کوي نو هغه بیا د هغې کس هغه موبایل ته ځي او ستاسو موبایل ته چې دی دا نه راځي. نو چې دغه سیټینګ تاسو وکړئ نو بیا ستاسو واتس اپ چې دی دا بل څوک نشي استعمالولی. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې خپل واتس اپ چې دی دا به د ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه تاسو خپل واتس اپ کولاو کوئ نو له پاسه به د سر به تاسو ته درې ټاکې چې دي دا به ښکارېږي. دغه درې ټاکې به تاسو ووایئ نو تاسو ته به څه اپشنونه دي هغه به کولاو شي. په هغې کې به یې لیکلی سیټینګ نو تاسو به د خپل واتس اپ سیټینګ ته چې دی هلته به لاړ شئ. لکه د واتس اپ چې کوم سیټینګ دی هغه سیټینګ به تاسو د ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یو دغه سیټینګ کولاو کړو نو بیا به تاسو ته دا مخ کولاو شي. د سیټ به تاسو ته کارېږي دا مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. نو په دې کې به اولنی اپشن چې دی دا به د ځان سره کولاو کوئ. د چاپۍ دا نښه ده او اکاونټ ورته لیکلی دی دا اپشن چې دی دا به د ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه یو دا اپشن د ځان سره کولاو کړو نو دلته کې به تاسو ته نور اپشنونه چې دي هغه به تاسو ته ښکارېږي. خو په دې کې به څلورم نمبر اپشن چې دی دا به تاسو کولاو کوئ. دا درې سټارونه ورته هم دي او 2 سټیپ ویریفیکیشن دا یې لیکلی دی. دا د ډېر وخت نه دا سیټینګ دی خو ځینې کسان په استعمال هم نه پوهېږي او ځینو ته دا پته هم نه لګي چې دا په کم وخت کې چې دی دا په کار راځي. نو په دې ویډیو کې به تاسو په دغه باندې پوه شئ چې دا په کم وخت کې چې دی دا په کار راځي. نو دا چې دی دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاو کوئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ټرن آن یې لیکلی دی لاندې شینه پټه او سپین لیکل چې دي دا به ځان سره دغه شانتې ووایي. څنګه دا ووایي نو دلته کې ستاسو نه 6 انسي چې دی دا غواړي نو 6 انسي کوډ چې دی هغه به دې له ورکوئ. مونږ خو لاسې عرضه غونډه کې کوډ چې دی دغه ورکوو مونږ به اوس دوباره هغه کوډ چې دی دا بیا ورکوو. کوم کوډ چې ورکړه هغه به دوباره ورکوئ او دا به دلته کې سیو کوئ. چې څنګه دا سیو کوئ نو دلته کې به تاسو ته د ایمیل اپشن راشي. نو د ایمیل اپشن چې دی دا پکې هم آن کړئ. د ایمیل اپشن پکې د دې لپاره دی که ستاسو نه دغه کوډ هېر شي او سبا ورځې دا بیا تاسو دغه کوئ واپسې د لاسته کوئ دغه کوډ نو د ایمیل په ترو باندې چې دی دا به تاسو واپسې راوستی شئ. که ایمیل ورنه کړو دا ستاسو نه هېر شو نو بیا به دغه ته تاسو ایمیل کوئ واتس اپ ته بیا به تاسو ته ډېره مشکله چې دا هغه به جوړېږي. نو ایمیل چې دی دا به پکې لازم یو ځای کوئ هغه ایمیل به پکې یو ځای کوئ چې کوم ستاسو سره په موبایل کې. نو کله که بیا ستاسو ته څوک ټلیفون وکړي یا تاسو خپل واتس اپ په بل ځای کې کولاوئ نو بیا به ستاسو نه دا کوډ غواړي چې دا کوډ تاسو ته یادي نو ستاسو واتس اپ په کولاویږي. دا په هغه ځای کې استعمالېږي چې کله ستاسو واتس اپ په بل ځای کې کولاویږي نو د هغې کس نه به دا کوډ غواړي چې دا کوډ ورسره وي نو هغه ستاسو واتس اپ کولاولی شي. چې دا کوډ ورسره نه وي نو هغه بیا ستاسو واتس اپ چې دی دا نشي کولاولی. نو دا سیټینګ په خپل واتس اپ کې لازم وکړئ. که دا تاسو ونه کړو نو بیا ستاسو دغه د واتس اپ میسیجونه تصویران ویډیوګان چې دي دا محفوظ نه دي. نو دا سیټینګ د هر یو کس لپاره لازم دی چې هغې په خپل واتس اپ کې وکړي. که ستاسو واتس اپ بل څوک کولاوي نو د هغې به دې کوډ ته ضرورت راځي او چې ستاسو نه دا کوډ غواړي نو تاسو ته پته لګي چې زموږ واتس اپ چې دی دا څوک هیک کوي زموږ نه دا واتس اپ ورهاړئ بل طرف ته.